ګرانو کتونکو الف خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن الحمدلله په دغه رمضان المبارک کې خپله سلسله جاري ساتلې ده او شپږیشتمه روژه ده. روزانه حساب سره د خلکو ته غوړي ورکوي، وړه ورکوي، ورسره چاولې ورکوي، لوبیا ورکوي. دا خلک چې دلته کې راځي دا هغه انتخابي ضرورتمند خلک کړه موږ چې ډېر څه ورکو خو د خپل وسه پورې پړو. اوس روژه روانه ده، یو زنانه پکې دا ماشوم راوستی دی ویدې له اختر له یتیم دی، کپړې اغوستل دي. خو زه په دغه خوراک د خېټې غم دی د خلکو سره چې سره که نو زه مننه کوم د هغه جاپان والا رور، مننه کوم د دوبۍ والا درور، مننه کوم د کلیم بی، او مننه کوم دا اوس چې کوم امداد دی چې 15,000 پکې صدقه وه، 31,000 پکې فطرانه وه، نو دا د هغوی په ذریعه باندې او په هغې کې یو شمېر سلایي مشینونه چې کوم دی نو هغه موږ خلکو ته ورکړل. نو دا هغه انتخابي ضرورتمند خلک دي چې دوی له موږ دا ورکوو. تاسو د کوم ځای؟ دا دې څویم ځل دی؟ دا مې پنځم ځل دی، خو تلي وراغلي یم ډېر. څو بچي دي؟ شپږ. اووه بچي، یو لور مې واده ده او شپږ بچي مې کور دي. شپږ دي کور. سړی دې شته؟ سړی مې شته، پرېشن یې تر ملا لیکلی دی، خو لکه دغه دی. تاسو جي؟ هم د تورم زوی زما 3 ماشومان دي، سړی مې بیمار دی. دا دې څویم ځل دی؟ څلورم ځل دی. دې ځای نه خوشحاله؟ شکر دی، ښه خوشحاله یو ورسره که هر څه ملاوېږي. الله د دا بعضې خلک عجیبه عجیبه خبرې کوي، نو دلته کې څه صورتحال لري؟ خدای تباه و برباد کړي، دا په خپل داسې دي او ته زمونږ ښه عزت کې او ښه سره کې او موږ ته نه ډېر ښه خوشحاله یو. خوشحاله دی، ولې ښه خوشحاله یو. تاسو کوم ځای؟ زه د منځون راځم د عبدالآباد نه او ډېر وخت نه راځم، هر څه سره الله راکړي. او دا مې څلورمه پیره ده. څو کاله نه راځي؟ ما خو یاره ډېر به خوښ وم، هلته هم ډېره راغلم او دلته هم 4-5 کاله دلته کې م راغلی یم. صحیح ده. ښه ته؟ زه دې ځای یم او ښه خوشحال یم الله سره، خو که دا څلورم پنځم ځل دی چې راځم. سره الله سره راکړي، الله سره ډېر ښه. ستا څو بچي دي؟ زما څلور بچي دي. څلور. او خاوند دي؟ ایس نشه کوي، بیمار. څومره وخت نه نشه کوي؟ دا 2-3 کاله شول چې نشه کوي. نو ستا ګټه وټه څه ده؟ بس پلار ته ناست یو، پلار هم راله، بس هغه غریب بوډا دی، بس ګټي راګټي، بس موږ یې مصرف کړو. راځئ خوشه مورې، ستاسو څویم ځل دی؟ زما دا دویم ځل دی. دویم؟ څو بچي دي؟ زما څلور هلکان دي، شپږ جینکۍ دي، خو بس دلته څومره وخت نه راځي؟ ډېره موده شو چې راځم. مخکې د ماما اوس خو د ماما نشته، دا کال وشو چې مړ دی. 2 پیرې راځي. راځئ خوشه جي. تاسو؟ زه په لومړي ځل راغلی یم، زما سرکي یم، زما 2 ماشومان دي، کونډه یم. کونډه؟ په لومړي ځل راغلي. تاسو؟ موږ دا دویمه پیره ده چې راځو او ښه خوشحاله ده دې ځای نه ځو. او زما 5 جینکۍ دي، 5 جینکۍ مې دي، یوه معذوره ده او دا یوه چې ده نو خاوند یې بله ښځه کړې ده، هغه راغلې ده خفه ناسته ده. همدا دریم ځل دی موږ خوشحاله ده دې ځای نه ځو، لکه ښه په عزت باندې ښکلې دلته ناست یو، په عزت راته هر څه ملاوېږي. دا ټول چې ستاسو 10,000 روپۍ شوي دي ټولو؟ نه زمونږ نه دي شوي، زمونږ د چا 15,000 پکې چا شوي دي؟ 10,000 روپۍ هم نه شي ستاسو؟ نو ګرانو کتونکو داسې خیرماران نه دي، دا ډېر عزتداره خانداني خلک دي، د دوی پکې 10,000 روپۍ نه دي شوي. چا شوي؟ دا دې خوښې. ښه ستاسو بچي دي؟ زما شپږو. شپږ؟ مورې دا دې دویم ځل دی؟ دریم ځل مې دی. زه دې خور سره راځم دې کورونه، زما دغه شوې دغه جومات سره تکیې خوښۍ د ماسخوتنې د کومېټۍ جومات نه دی دخلته دغه. زمونږ د خیره اووه بچي مې دي، اووه بچي مې دي، اووه. او دا هم دریم ځل دی دې ځای نه. دا بیماره ده که نه؟ دا بیماره. ما دې ویډیو کړې ده 15 کالو د دې علاج پکار دی که. او دا ماشومه بېګا هم ډېره زیاته ناجوړه وه، دارو مارونه دارو نشته، داسې داروګان نشته، ختم شوي دي. مور یې کوم دی؟ زه د دې عمر زوی یم، پلار مې مړ دی، مور مې شته، وروڼه مې نشته، مور سره په کور ناست. څه پېغلې؟ او یو ځل راغلی مخکې، یو 4 ورځې کېږي، بیا نه یم راغلی. کلړی پلان بیمار دی. دا داسې بیمار دی. بیمار دی؟ په لومړي ځل راغلی دلته؟ په دویم ځل. په دویم ځل. ځای نه خوشحاله یې؟ راځي مکرم خان یم. زما پلار مې مړه دی، ورور سره یې ماشومان یې دي او زه هم سره یم. څو بچي دي؟ ورور مې 2 ماشومان یې دي، هسې کله مزدوري کوي او
ها ګرانو کتونکو د دې خلکو نه 10,000 روپۍ شوي دي، د دې خلکو نه 15,000 روپۍ شوي دي، دوی ته نه زکات، دوی ډېر خلک چې کوم دي خدمت کوي. طالب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن دغه زنانو ته په دامه خال چې کوم دی وړه ورکوي، غوړي ورکوي، دا اسم نه دي، دا ډېر څه حقدار دي. اختر را روان دي، یتیمان بچي دي، دوی له کپړې پیزار هم اخیستل پکار دي. خو هر سړی د خپل وسه پورې پړ دی. د الله پاک لاک لاک شکر دی چې د دې ځای نه رانه څوک خالي لاس نه ځي، بېنوا رانه نه ځي. په دا د الله پاک په موږ باندې مهرباني ده چې دا خویندې میندې خو صحیح اوسي که نه، نو خوشحاله یې رانه که نه. زما دغه وس دی که نه اوري. د بواسیر اپریشن یې ورته لیکلي پیسې اوس نشته. نو تاسو را سره په دې کار خیر کې څو ورځې دي مدد تاسو سره کولی شي. عبدالله رو ډېره زیاته مننه کوم سعودي عرب نه لاس ولوچت کې چې خدای خوشحاله کړي. 11,500 روپۍ را لېږلې وې، د هغه هم ډېره زیاته مننه. کوم ملګري چې موږ سره کومک او مرسته کوي، الله دې په بچو خوشحاله کړي. څوک چې دې خلکو پسې مسخرې او ټوکې کوي، نو خدایه تی ذلیل او خوار کړي. امین پې ووایه، ولې چې دا هدایت خلک نه دي، دا فتنه ده، فتنه. نو ګرانو کتونکو په دې کار خیر کې تاسو مرسته کولی شئ.